أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. رب د دې ایتونو ما قبل سره مخکې ایتونو کې بیان د منع د موالات د یهودو سره به دوستاني نه کوئ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اهل کتاب سره به دوستاني نه کوئ. نو په دې ایتونو کې وجه د منع ذکر کوي. یهودو او نصاراو سره اهل کتاب سره دوستاني ولی منع دي؟ دوستانه ورسره ولې نشي کولی؟ نو په دې ایتونو کې د هغې جواب ده. الله فرمایي یو وجه د ممانعت دا ده چې دا داسې خلک دي چې تاسو دین پورې ټوکې کوي، تاسو دین پورې استهزا کوي، لوبې کوي. نو چې کوم سړی تا دین پورې ټوکې کوي، تا دین پورې استهزا کوي، نو هغه لایق د دوستاني نه ده چې هغې سره ته دوستانه وکړي. او بیا یې دو مثالونه ذکر کړي دي. مؤمنان دوی به څه کله اذان کولو نو دوی به اذان پر ټوکی کولې. روایت کې راځي یو مسجد په خوا کې یو عیسائی پاتې کېدلو، ځکه کله اذان به کېدلو نو دی بیا بدعا کوله، اشهد ان محمد رسول الله. څکله به مؤذن دا وویل نو بیا به دی بدعا وکړله، قد حرق الکاذب، او د سوځولی شي دروغجون کې، څه کوم دروغجون کې هغه د اوس وځولی شي. مقصد یې دا و چې موږ رښتیا یو، دوی کومه خبره کوي چې محمد دا د الله رسول د دوی خو دین انکار کولو، نو بدعا به وکړله قد حرق الکاذب، او د سوځولی شي کاذب دروغجون کې سړی. الله شان ته ګوره، دغه کوم عیسایي نصرانیو په کور کې ودو او د ټوله کورنۍ وده وه. نو یو وړوکې منګک ولګېدلو، هغه په خولې کې اور راواخیستو، کپړې ته اور، کوم ځای کې اور هغه ځای کې کپړې ته اور ورکړلو، دی راکش کولو، کوم ځای ته کې بسترې پرتې وي، سامان پروت و، هغه ځای ته یې د اور ورسولو. دې طریقې سره کور یې مو سوځېدلو، او کور کې چې څومره کسان وو به شمول دغه عیسایي د ټول وسوځېدلی. دوی به اذان به څه واورېدلو، دوی به بیا ټوکې کولې اذان پورې. همدې طریقې سره څه کله منځه ته به دوی ودرېدل، چا به ویل چې ودرېدل، بار به دغه اهل کتاب یهود نصارا دوی ناسو، یو ورکې ویل چې بیا ودرېدل، بل دوی چې راولاړ نه دي ودرېږي، چا ورکې ویل چې نه رکوع ته لاړل، چا به یې سجدې ته لاړل. داسې طریقې سره استهزا او ټوکې به یې کولې. الله تبارک وتعالی فرمایي وی کم قوم کم خلق چې هغه تاسو دین پورې ټوکې کوي، لوبې کوي، هغه قابل د دین دي چې تاسو هغې سره دوستاني وکئ. نو په دې ایتونو کې وجه د ممانعات ذکر کوي. او د مؤمنانو سره او د دین سره دوی ولې نه لګېدله؟ مؤمنانو سره ولې نه لګېدله؟ مؤمنانو سره ځکه نه لګېدله چې په دوی کې دوه کارونه وو. یو دا چې دوی په الله باندې او الله رسول باندې ایمان و، په ورځ د آخرت باندې ایمان و. او دویم صفت په دوی کې دا و چې دوی کې اطاعت شعاري وه، دوی د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم کامل طریقې سره اتباع کوله. دا دوه شیان په دوی کې موجود وو. او په یهودو او نصاراو کې نه ایمان په الله او ایمان په رسول، الله باندې ایمان وو، لیکن نبی علیه السلام د ایمان د دوی نه و. او نه په دوی کې اطاعت و، الله اطاعت نه کولو، تورات اطاعت نه کولو، دغه دواړه صفتونه ورکې نه و. نو په دې ایتونو کې الله تبارک وتعالی دغه وجه ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا تاسو منی سي هغه کسان اتخذوا دینکم چې دوی نیولې د دین تاسو هو ځوان پټو کو سره ولا ایبن پلوب سره
ودا څوک چې تاسو دین په لوبو په ټوکو سره نیولې ده من بیان ده من الذين دغه کسان اوتل الكتاب څور کړی شوی د دوی ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه يهود او نصارا والکفار او دویم کافران دي مشرکان دي دوی می تاسو دین په ټوکو باندې هغه نیولې ده نو لا تتخذوا دې لپاره مفعول ثانی اولیاء ده تاسو دغه يهود او نصارا او دغه مشرکین منی زه اولیاء دوستان دوی سره دوستانه مکوئ وجد ممانعات مرکزی ذکر شو واتقوا الله ويرجع الله تعالی نه پترک د موالات د دوی سره ان کنتم مؤمنین ان کنتم صادقین فی ایمانکم کتاسریختونی په ایمان خپل کې